السلام علیکم ملګرو د پی ټی آی د پاره د خوشخبریانو سلسله شروع شوې ده. پرون یو دوه ډېرې غټې خوشخبریانې راغلي دي چې به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. خو بل طرف ته شیر افضل مروت باندې خبره کوو ځکه هغه پاکستان پرېښی دی. د هغه حوالې سره هم څه غټ خبر راغلی دی چې هغه پاکستان نه بل ملک ته لاړو. نو اوس ډېر خلک دا خبرې کوي د شیر افضل مروت چې کوم مخالفین دي یا د پی ټی آی چې کوم مخالفین دي نو دا خبره کوي چې د شیر افضل مروت پی ټی آی سره څه مخالفت راغلی دی. نو په دې وجه باندې هغه پاکستان پرېښو او پی ټی آی سره هغه مطلب تعلقات خراب شوي دي. نو دې حوالې سره اهم اپډیټس راغلی. شیر افضل مروت خپل ټویټ کړی چې په هغې باندې هم ډسکشن کوو. دا پاکستان تحریک انصاف چې کوم مخالفین دی دا خبره کوي چې شیر افضل مروت په پېښور باندې په ان 32 باندې ان 32 باندې او درېدو ان 32 باندې هغه الیکشن کولو خو د هغې اجازت ولا پی ټی آی نه دی ورکړی ځکه د پی ټی آی چې کوم اهم رهنما دي وایي چې په ان 32 باندې به موږ مقامي لوکل چې کوم د پېښور سړی وي هغه موږ وتړو. نو په دې وجه باندې وایي د خپلو کې اختلافات راغلي دي. نو دې حوالې سره شیر افضل مروت خپله ټویټ کړی دی. هغه ویلي چې زه دا ټایم په دوبۍ کې او زما خپل ذاتي دوره ده. زه خپل فیملی سره راغلی یم، خپلو ښځو سره راغلی یم، خپلې ښځې سره راغلی یم، خپلو بچو سره راغلی یم او دلته یې سره څه ټایم تېرول غواړم او زه به 4-5 ورځې پس واپس پاکستان ته درځم. جي دا شیر افضل مروت خپله ټویټ کړی دی. جي اوس د پی ټی آی خوشخبری حوالې سره هم خبره کوو چې د پی ټی آی ته کمې خوشخبریانې ملو دي. خو بل طرف ته بیټ نشان واپس ملاوېدو نه پس چې کوم د نون لیګ رهنما دی په پېښور های کورټ باندې ډېر زیات الزامات لګولي. په پېښور های کورټ پسې یې خبرې کړې دي. نو هغې کې شهباز شریف هم شامل دی. شهباز شریف هم ورپسې ټویټ کړی، نواز شریف هم ورپسې ټویټ کړی، مریم نواز ورپسې هم د پېښور های کورټ پسې بکواسات کړي دي. نو په هغې ولا بابر اعوان یو ډېر زبردست جواب ورکړی دی. بابر اعوان ټویټ کړی چې شهباز شریف ډېر د بې شرمۍ او بې رحمۍ په وجه باندې پېښور های کورټ باندې حمله کړې ده او څوک ته وایي دته دا وایي شهباز شریف لري څوک دا خبره وکړي چې الیکشن کمیشن څه عدالت نه دی. الیکشن کمیشن چې فیصله وکړي نو ضرور نه چې په ملک کې امپلیمنټ شي. فیصله په ملک کې چې کوم قوانین امپلیمنټ کیږي او سپریم کورټ او های کورټ فیصله کوي نو اله امپلیمنټ کیږي. وایي الیکشن کمیشن څه عدالت نه دی او الیکشن کمیشن به د پېښور های کورټ فیصلې عیني طور باندې پابندي کوي چې پېښور های کورټ کومه فیصله وکړي نو الیکشن کمیشن به د هغې عیني طور باندې پابندي کوي. جي او د دې د چغو نه پته لګي د نون لیګ یادوي وایي د چغو نه پته لګي چې روان ځل چې کوم دی را روان بیا د یو ځل د بیټ وار دی. جي د بیټ وار یو ځل بیا را روان دی. دا بابر اعوان ولا ټویټ کړی دی. اوس پی ټی آی د پاره کمې دوه غټې خوشخبریانې دي په هغې باندې ډیټیل سره ډسکشن کوو چې اسلام آباد های کورټ نه چې کوم د اسلام آباد های کورټ چې کوم جسټس دی د سایفر کیس ټرایل خو هغه الریډي 11 جنوري پورې درولی دي او بل تاسو له دې معلومه یو ځل مخکې هم د سایفر ټرایل درولی. خو دا فیصله کړې ده چې اسلام آباد ډي سي چې کومې فیصلې کړي دي او کم 3 ایم پی او هغه جاري کړي دي نو دا ټولې غیر قانوني دي. جي د ډي سي اسلام آباد ټولې فیصلې او 3 ایم پی او کالعدم قرار کړي دي. د ډي سي اسلام آباد په وجه چې کم خلک گرفتار دي د پی ټی آی نو به اوس رها شي. دا هم د پی ټی آی دپاره یو غټ خبر دی. بله خوشخبري د پی ټی آی دپاره دا ده چې اسلام آباد های کورټ دا فیصله هم کړې ده چې عمران خان سره به جیل کې خپل لیګل ټیم ملاویږي ځکه د عمران خان وکیلانو یو درخواست دایر کړی چې موږ عمران خان سره عمران خان چې کوم رهنما دي، عمران خان چې کومه کور کمیټي د عمران خان چې کوم اهم کسان دي هغې دا درخواست ورکړی اسلام آباد های کورټ کې چې موږ عمران خان سره ملاویږو او موږ هغه سره پرایویټ ملاقات کوو. یو داسې ځای چې هلته زموږ خبرې نه ریکارډ کېږي، یو داسې ځای چې هلته موږ سره څوک وینه نو موږ له دې پرایویټ ملاقات اجازت هم راکړلی شي. موږ د دې په اډیاله جیل کې داسې ځای هم راکړلی شي چې موږ هلته عمران خان سره یوازې ځان لکینو او موږ د پارټۍ څه اهم ډسکشن د چا ورسره وکړو. نو اسلام آباد های کورټ دا حکم جاری کړی چې بالکل تاسو ورسره خپل ملاقات کولی شئ، خپل ډسکشن ورسره کولی شئ. کوم چې ستاسو د پارټۍ حوالې سره خبرې دي یا د الیکشن حوالې سره د ټیکټونو ویش دی یا د ټیکټونو خبرې دي نو بالکل تاسو ورسره پرایویټ ملاقات کولی شئ. دا دوه چې کوم دي د اسلام آباد های کورټ د طرفې ډېر اهم خبرونه او ډېر خوشخبري بوله زه یم چې یو قسم د پی ټی آی دپاره خوشخبري ده. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.